السلام علیکم ملګرو بابای کرکټ د پاکستان کرکټ ټیم ټول نغټ سپورټر د پاکستان کرکټ ټیم نه مخکې د انډیا لزان رسول دی او د پاکستان کرکټ ټیم استقبال له ایرپورټ له هم ځان رسول او جه حیدرآباد په ایرپورټ کې د سره د انډیا چې کوم پولیس او آرمي و د سره خبري اړولې دي چې په خبرو باندې ډیټیل سره خبره کو او ټول نه پهله د حواله سره بدل زده ويم چې د پاکستان نه تعلق لري خو د سره د امریکا پاسپورت دی او د امریکا پاسپورت باندې د انډیا لته د پاکستان په پاسپورت باندې نه تللی د پاکستان په پاسپورت باندې زموږ سپورټس جرنالست او سه یوټیوبر د چیل لا تر اوسه د انډیا ویزا نه دی ملو د امریکای په پاسپورت باندې د انډیا ویزا ملو شي او د پاکستان کرکټ ټیم سپورټ د پاره د انډیا لزان مخکې نه رسول لږی د پاکستان کرکټ چې د پاکستان چې کوم جنډای د شنه جنډای د غیر د کپړې هم جوړ کړي د کپړې چې کوم دی هغه پاکستان جنډا ده او د سره په ایرپورټ کې ویډیو به تاسو له هم مخکې راغلی چې د پاکستان جنډا په ایرپورټ کې ډیره زیاته لهراوي ده نو څه ټیم چې پاکستان کرکټ ټیم په ایرپورټ باندې لینډینګ کولو ایرپورټ نو ټل لتل نو ډیر ګڼ تعداد کې د انډیا عوام د دې بابا د خپل خبره را چې د انډیا عوام ډیر زبردست استقبال د پاکستان کرکټ ټیم کړی دی دا استقبال به د پاکستان کرکټ ټیم په پاکستان کې منشي وسنګ استقبال چې د پاکستان کرکټ ټیم په انډیا کې شوی دا هم یو ریکارډي خبره ده جی سپراشو دی بابا طرف لجی دی بابا سره د پاکستان جنډا وجی او پاکستان زنده‌باد ناره هم وخلې چې د اغازي کم ایرپورټ عمله ور سره پولیس او باري نفري د سکیورټي موجوده وجی نو پولیس دل راغلي د جنډا هم د اشتلو کوشش کړي د ویلي چې مهرباني وکړه مو له جنډا راکا تاسو له معلومه را زموږ د پاکستان او د انډیا چې کم سیاسي اختلافات دي هغه په پیګ باندې دي د پاکستان کرکټ ټیم او د انډیا کرکټ ټیم خپلو کې دوستانه کوي نو ابوي خو سیاسي اختلافات ډیر په های رینک باندې ډیر په بار باندې یو بل نه نفرت دي د سیاسي د پاکستان او انډیا چې کم سیاست ډیر ګنده سیاست ته او د ویلي دا مو چې خیر د ته زنده‌باد ناره وخه خدا جنډا یا حقته کوي مونږ لرا کا ریکوست ورل کړي زور زبردستی نه ریکوست ورل کړي دی ورل ویلي ته زموږ ملمای خو مونږ له هم مطلب مونږ له هم مسله جوړې دي چې نو ته د جنډا یا حقته کزه کدل تر دنیا میډیا ولدي او د انډیا میډیا تاسو له بیا خه معلومه ده نو د جنډا یا حقته کا یې مونږ ترا کا خیر د پاکستان د کرکټ ټیم چې د ایرپورټ نو جو د میډیا ولا لک سیډ لشي تعالی مخ خپل جنډا واپس درکو جی هغه ټایم کې د هغه ول ډیر مؤدبان انداز سره خبرو کده ولا جنډا ورکړه د پولیس ته د انډیا پولیس له څه ټیم چې د پاکستان کرکټ ټیم ایرپورټ کې راغله د زنده‌باد ناره هم وخله چې کې ول پولیس بیا ریکوست کړه چې پلیز ته زنده‌باد ناره هم وخه خیر د غل او درې ګلاسونه پړکوا اس چې وخه سیټیانه وخه خو د پاکستان زنده‌باد ناره په ایرپورټ کې مو وخه ریکوست ول کړه جی زور زبردستی نه چې نه به وخه او په خله ول لاس کې خلیا سیاس ډیر په مؤدبان انداز کې ول ویلي چې جنډای هم کته ک جنډای ول د بیا خپل ور کړی د پاکستان جنډا چې کومه بیرغ چې ول ویلي شي او زنده‌باد ناره چې کوم دی هغه هم بیا د سټاپ کړی ځکه ول ډیر ښه انداز سره وي اينه پس بیا د هغه لدا هم وی چې زه خودل تراغلم د پاکستان کرکټ ټیم سپورټ لا او دا کم ډریسینګ چې ما کړی د پاکستان د جنډې د لباس چې ما چولې دي نو دا خو به زه اچو مو د پکم روز د پاکستان میچ نو زه په انډیا کې په دې کپړو کې ګرځم هم او سټیډیم له هم په دې کپړو کې زم ای ولې بهشکه سپورټ کوا او صرف دې ځکه لګه گزارو کجی او بل دې بابا په خپل میډیا ته بیان ورکړی کې د ویلي چې د پاکستان کرکټ ټیم په انډیا کې ډیر خپل ډیر زبردست استقبال شوی دی داس استقبال د پاکستان کرکټ ټیم په یو ملک کې سکه چې په خپل وطن پاکستان کې نه شوی کم استقبال چې په انډیا کې د پاکستان کرکټ ټیم شوی دی ډیر زیات فینز په ګڼ تعداد کې راغلي وغه انډیانو جی پاکستانیان نو د انډیا د پاکستان کرکټ ټیم فینز د بابر اعظم فین د شاهین شاه افریدي ډیر زیات فینز د بابر اعظم فینز پکې بابر اعظم او شاهین افریدي ناره په ایرپورټ کې لګیدلې چون کې نسیم شاه نه کچري نسیم شاه نو بیا ډیر زیات غاڼه جوړه شي وجي نسیم شاه هم په هندستان کې ډیر زیات فینز دي نو دا سب اپډیټس چې ما تاسو سره شریک کوم ډیر زیات مننه جی والسلام